یو ځل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم جمعه ته لاړی، نو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابي د مخکې نه جماعت کې ناست و. نو پیغمبر علیه صلوات و سلام ته فرمایل چې ابو امامه څه کې جماعت کې، دا خو د مانځه ټایم نه دی. نو پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې دومره قرضونه ګیر کړی مې چې د شپې هم دغه سوچ و، د ورځې هم دغه سوچ و، او د سر د ویښتو نه سیوا را باندې قرض دی. هغې ټینشن د جماعت ته راوستی ما، د هغې یرې د هغې غم د جماعت ته راوستی ما، څه وکړم؟ نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته دا وظیفه وکړه چې دا وظیفه ته وایه، انشاءالله العزیز الله پاک به ستا قرض دا به ختم کړي. د دې وظیفې په ذریعې سره الله پاک به ستاسو نه اته بیماریانې، اته مسلې، داسې اته مسلې چې د هغې د لاسه ته پریشانۍ، هغې ته ټینشن کې، دا به الله پاک ختموي. محترمو چې کومه وظیفه نن زمونږ د قرض حوالې سره د چا کوم مال او دولت یا پیسې پکار وي، رزق یې پکار وي، انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به له هر څه ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې، الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټولې مسلې ختمې کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجات دادې پوره کړي. نن چې محترمه زمونږ کومه وظیفه ده، ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. یو قسم ده دې وظیفې ته ویلی شي نبوي وظیفه، د دواړو جهانو سردار مبارک د خولې وظیفه. او دغه رنګه څونه چې صحابه کرام دي هغوی په دې باندې عمل کړی، او څونه بزرګان دین دي د هغوی د مبارک خولو نه دا وظیفه راوتې ده. محترمه کو بچا باندې قرض وي، او دا قرض دومره قرض وي چې دا ختمیږي نه، د سر د ویښته نه سوا قرض وي په انسان باندې، یا څومره حاجات وي، څومره مال او دولت پکاري، دا وظیفه دې وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک به ټول مسلې دا به له ختم کړي. یاد ساتئ محترمو، دا عمل د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خولې دی. او دغه رنګه دې سره یو عمل بل پیغمبر علیه صلوات وسلام حضرت علي صاحب ته ښودلی و. دواړه زه ستاسو خدمت کې دا پیش کوم، نو کوشش وکړئ سهار ماښام دا عمل کوئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو قرضې دا به ختمې کړي. الله پاک به تاسو له ډېر زیات مال او دولت درکړي. چې یو ځل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم جومات ته لاړی، یو صحابي ولیده، د هغه نوم ابو امامه و. پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې څه کې جماعت کې، مانځه ټایم خو نه دی. دی ورته وویل د الله رسوله قرضونو راګیر کړی ما، او دومره قرضونه دي دومره چې شپې هم پریشان یم، د ورځې هم پریشان یم چې څه وکړم، د سر د ویښته نه سوا قرض را باندې دی. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل زه تا ته څه داسې کلمات ښیم، دا کلمات ته وایه، انشاءالله العزیز ستا قرض دا به ختم کړي. په تو حالو کې په دې وظیفه کې ډېرې ناشنا ناشنا خبرې دي، او د انسان قرض سره ختمیږي، انسان سره مالداریږي. دغه رنګې د انسان نه بزدلي وځي، انسان نه بخیلي وځي، او څومره چې ظلم د انسانانو په د انسان باندې وي، دا ټول ظلم د ختمیږي ورسره. نو وظیفه به سهار ماښام موږ وایو وپېرې. وظیفه داسې ده: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اب سهار ماښام وپېرې دا به ویل پکاري. دې سره سره پیغمبر علیه السلام حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته یو وظیفه ښودلې ده، دا هم سهار ماښام وپېرې: اللهم اکفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك
عما سواک. نو دا دوانو وظیفې د ځان سره کوي او انشاءالله عزیز چې په کوم ځای کې یې او په کوم ځای کې دا وظیفه کوئ د زړه نه کوئ انشاءالله عزیز الله پاک به ستاسو حالات دا بهتر کړي. اب امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د وظیفې نه بعد زما حالت دا برابر شو، څونه غرضې وي دا ختم شي، تکالیف ختم شو، مشکلات ختم شو، هر څه محترم الله پاک انسان ته دا به اسانه. الله پاک خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.